خبر وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، بختروان حساس یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی او نن ستاسو ملاقات د یو داسې باباجي سکی چې هغه د همت او د جرأت یو غر دی او هغه دومره کلک انسان دی چې هغه په ګولو لګېدلی او معذوره شوی او د هغې باوجود چې د هغه نن اویا اتیا کاله عمر دی، هغه نن هم خپل همت کوي او سوال نه کوي. هغه تاسو سبا نورې خبرې په خپله وکړي. دا مخې ته چې دا کم سلایان پراته دي نو دا د دې باباجي هنر دی او دا دی جوړی او بیا یې خرڅوي او ځان له پکې حلال رزق ګټي. نورې خبرې به باباجي ستاسو په خپله وکړي. ښه باباجي خبرې کوئ. مشهورېږم او زما د اویاو کالو خواوشا عمر دی او په دې کې زه ګوډ شوی یم، معذوره شوی یم. 15 کاله 40 کالو پورې کېږي چې دغه شان بس دا سلایان توږم او د داسې لرګي نه جوړوم چې ګنډېری او بېلنځی ورته وایي. دا سترګو لاسې خلرګي او د سپېردارانو توتانو د نورو لرګو نه جوړوم او په دې ځان مشغولوم. دغه د 400-500 روپۍ ورځې نه ځینې وخت کې خدای پاک ماله دا راکوي او نورو بوډاګانو ځوانانو ته هم وایم چې که تاسې دا هنر یادوئ تاسې ته هم درښیم او زه په دې ځان مشغولوم او دغه دا نور څه د غمې نشته دی. مشران زامن نه جدا دي، یو دوه کشران راسه یو ځای دي، یو په مردان کې سبق وایي، قرآن شریف په یادو یادوي، نور اسکول سبق هم وسوئ او یو په زړه بیمار دی، دغه د وزن کار نشي کولی او دغه څه ګزاره کوي داسې خو د وزن کار نشي کولی او زه ځان له دغه شان په دې سلایانو بس دغه چل هنر کوم او نور بس وس او طاقت بس نشته دی. ښه ګرانو کتونکو، د باباجي ستاسو څه خبرې وکړې. دا باباجي چې دی نو دا ماشاءالله ښه د یو عزتمند خاندان څخه د تعلق ساتي او د ده ښه ګزاره کیږي. خو دی چې دا نن کم سلایان جوړی او یا دا خرڅوي نو دا د ده د همت یو مثال دی او د ده د همت ته سلام کول پکار دي او د ده د دې همت قدر کول پکار دي. نو په دې مناسبت سره زه مقامي MPA MNA متعلقه DC یا هر څوک هر هغه چارواکی چې چاته زما د آواز رسي، زه هغوی ته دا درخواست کوم چې هغه د دې باباجي سره امداد وکړي، یو قرضه وله ورکړي 4-5 لکه روپۍ چې دی پرې د خپل هنر په مخ کې بوځي او نورو خلکو ته دا هنر وښیي او دا هنر زموږ په دې علاقه کې ژوندی پاتې شي چې دا ورک نشي او دغه شان نور خلک هم په روزګار شي او د دې باباجي د دې همت نه نور خلک متاثره شي. السلام علیکم.